अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو څنګه یې؟ امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ملګرو زه به نن تاسو چې کوم دی د آرټیم ګولو باره کې خبرې کوم چې آرټیم ټیبلټ د څه دپاره یوز کیږي، دې طریقه استعمال څنګه دی او دې سایډ افیکټس او دې یوزز څنګه دي. نو ملګرو زه د میډیسن کلب نه تاسو ته راغلی یم. ملګرو زه به نن تاسو ته چې کوم دی د آرټیم پلس ګولو باره کې خبر کوم. خو ملګرو دا ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم، تاسو زموږ چینل ته په پیله ځل باندې راغلي یئ او ویډیو فرست ټایم باندې ګورئ نو چینل مو نه سبسکرایب کړی، چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ زموږ هر یو ویډیو تاسو ته ضرور رسي. او زه وایم چې زما تاسو څه نه څه زده کړه وکړئ، په دې وجه باندې چې کوم دی تاسو ته څه مشکلات نه وي. نو دوستانو دا چې کوم دی آرټیم پلس ګولۍ دي، په دې کې چې کوم دی 6 ټیبلټ وي او دا چې کوم دی دې فارمولا تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم دا چې کوم دی آرتیمیټر دی پلس لیمیفینټرین دی او دا چې کوم دی 80 ملي ګرام دی. په دې کې چې کوم دی 120 ملي ګرام هم راځي او دې سره چې کوم دی 40 پکې هم راځي او دې سره پکې دا بله خبره ده چې کوم دی شربتي پکې هم راځي. نو دوستانو دا چې کوم دی دا اوس 480 ملي ګرام دی. دې فارمولا ده آرتیمیټر پلس لیمیفینټرین او دې کې چې کوم دی 6 ټیبلټ وي. دوستانو په زړونو کې به دا سوال راځي چې دا چې کوم دی د څه دپاره یوز کېږي. دوستانو تاسو بالکل پریشانه کیږئ ما زه به تاسو ته دا اوس ویم دا چې کوم دی د ملیریا دپاره یوز کېږي، انټي ملیریل دی دا چې کوم دی د ملیریا دپاره استعمالیږي. دوستانو تاسو اوس وایئ چې ملیریا څه ته وایي او دا ملیریا په کې لا څنګه وي. نو ملیریا چې کوم دی کله هم موږ د ټایفاید یا تبه مطلب ټمپریچر سیوا شي هغه چې کوم دی هر کله زموږ نه نوځي د وجود نه هفته وي 2 هفتې وشي او هغه ټمپریچر چې کوم زموږ په وجود کې هغه شانتي برقرار وي مینټین وي زموږ د وجود نه نوځي د هغې دپاره چې کوم دی دا ګولۍ یوز کېږي. دوستانو تاسو ته ښه پته ده کله چې موږ له هم ټمپریچر راشي نو موږ ډاکټر له لاړ شو مطلب ډاکټر لاړ نه شو باقاعده موږ کور کې ټیبلټ یوز کړو او د هغې چې کوم دی د ټمپریچر کم نه شي څه فرق نه پرې باسي دا موږ انجکشن هم ولګو خو د هغې چې کوم دی څه فرق نه پرې باسي. د هغې سره چې کوم دی تاسو باید ډاکټر سره رجوع ضرور کوئ ځکه چې دا تبه چې کوم دی هر کله په 2-3 ورځې کې ونځي تاسو ډاکټر سره ضرور رجوع کوئ. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو ډاکټر تاسو ته د انټي ملیریل مطلب آرتیمیټر چې کوم دی تاسو ته لیکي شي دا ډاکټر به بنیز ته ګوري چې د هغې مطابق ډوز ورکوي ډوز د هغې مطابق ورکوي ځکه دی چې حاصل دی چې کوم دی 6 ټیبلټ وي او دا چې کوم دی سهار ماښام یعنی 2 ټایمه چې کوم تاسو یو ګولۍ خوړی شئ او د ډوز چې کوم دی هغه 3 ورځې دی. نو سهار او ماښام تاسو یو ګولۍ وخورئ دا به تاسو چې کوم دی 3 ورځې برابر شي. دوستانو ما خو تاسو ته ووایي دا چې د ملیریا دپاره یوز کېږي کله چې زموږ د وجود نه تبه نه وځي د هغې دپاره. خو ملګرو یو خبر یاد ساتئ دا چې هر کله تاسو هم یوز کوئ نو ډاکټر سره ضرور رجوع کوئ. دا د خپل ځان نه یعنی په خپل ځان استعمالوئ ما ځکه چې دا چې کوم دی د ډاکټر نه بغیر تاسو نشئ یوز کولی. نو تاسو چې هر کله هم دا یوز کوئ نو تاسو چې کوم دی ډاکټر سره ضرور رجوع کوئ. بس ما خو تاسو صرف د دې دپاره دا ویډیو جوړه کړه ما تاسو ته پته لګي د خلکو به ډېر خلکو په ذهن کې به دا سوال راځي دا ګولۍ د دې لپاره تاسو چې کوم دی دا ګولۍ استعمالول شي او د ډاکټر د مطابق دا چې کوم دی د ملیریا دپاره یوز کېږي او ډېر د ډوز چې کوم دی سهار او ماښام تاسو یو ګولۍ استعمالول شئ داسې نه تاسو چې کوم دی یو ګولۍ روزانه استعمال کوئ نه دا به تاسو چې کوم دی سهار او ماښام یو ګولۍ استعمالولی شئ او دا چې کوم تاسو په مړه باندې استعمالولی شئ. دقیقاً دوستان په دې کې چې کوم دی شربت هم راځي یعنی سیرپي په دې کې چې کوم دی سیرپي هم راځي هغه ډاکټر خپل ډوز خپل مطابق ورکوي. ډېر تاسو چې کوم دی هغه خلک یو نیمه چمچه هم استعمالول شي یو چمچ سهار یو ماښام هم استعمالول شي. دوستانو هغه به چې کوم دی موږ د ډاکټر سره ضرور رجوع کوو ځکه چې ډاکټر چې کوم دی هغه بیمار یعنی پیشنټ ته ګوري د هغې مطابق ډوز ورکوي. نو شربت به هم دقه طریقه کار دی او تاسو هم یو ګولۍ سهار یو چمچ سهار او یو ماښام استعمالول شي یعنی ماشومان له ورکولی شئ. او دې سره چې کوم دی تاسو انټي بایوټیک اینډ پیراسیټامال او دا چې کوم دی یعنی د درد لپاره تاسو هم استعمال کوئ انشاءالله به تاسو چې کوم دی بیا ټمپریچر ډایرکټ ختمېدی شي.
سایډ افیکټس د دې خو خاص څه نشته، خو بیا هم تاسو به چې کوم دی الټی هم درتلی شي، زړه به ته هم کچه کچه کېږي، درد هم راتلی شي، معدې باندې درد که هر ځای باندې درد وي تاسو درد هم راتلی شي، بعضې تاسو پریشانه کېږئ مه، دا تاسو د دې ګولو اثرات وي. نو دوستانو دا وه زما نننی ویډیو، که تاسو خوښ شوي لایک کړئ، کمنټس وکړئ، او که څه قسمه کوېسچن کول غواړئ نو په کمنټس کې ضرور وکړئ. د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه. والسلام.